لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. زما عزتمندو محترمو مسلمانانو اوریدونکو، په ټول مخلوق کې الله رب العالمین عزتمن مخلوق انسان پیدا کړی. دې خبرې ته فکر کوه. الله فرمای لقد کرمنا بني آدم. انسان لا ما په ټول مخلوق باندې فضیلت ورکړی. بل ځای کې الله فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. په ټول مخلوق کې الله وایي ما انسان په ډېر ښایسته شکل او قد او قامت پیدا کړی. دې د وجې نه وایي امام شافعي رحمه الله له یو کس راغی وایي ما ښځې له طلاق ورکړی په دې شرط که ته د سپوږمۍ نه ښایسته نه وې نو په ما به طلاق یې. چا ولې جواب نه ورکړی. امام شافعي رحمه الله ورته وفرمایل ویل ښځه در باندې طلاقه نه ده. او دا آیات یې ولوسته چې الله فرمایلی دي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مخلوقاتو کې الله وایي ما انسان ډېر ښایسته پیدا کړی. عام مخلوقات په دې ټولو کې انسان ته الله دا مقام ورکړ. بیا په دې ټولو انسانانو کې هغه بندگان الله ته ډېر محبوب دي چې پای کې ایمان دی، عقیده ده پکې. الله فرمایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. هغه خلک چې ایمان پکې دی او نیک عمل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه، الله وایي دا ډېر بهترین مخلوق دی. په انسانانو کې دا ډېر قیمتي او ډېر بهترین. بې ایمان او عمل والو کې دننه مسلمانانو کې دننه الله او رسول بعضې صفات بیان کړي چې دا صفتونه بچا کې وو دا بیا په مسلمانانو کې ډېر بهترین او غوره خلک دي. یوې د هغې نه بیان کړی قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسې ټولو کې هغه انسان ډېر غوره دی چې په چا کې تقوا د الله یره ډېره ده. مخکې د قبایلو تذکره کړې. الله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. غټ غټ خاندانونه واړه واړه خاندانونه الله وایي ما پیدا کړي یاستئ او د یو مور او پلار نه پیدا یاستئ آدم علیه السلام او حوا بیبي. په یو بل فخر مه کوئ. په تاسې کې هغه ډېر عزتمند دی چې په هغه کې تقوا ده د الله یره ده. هغه بندګان چې هغې کې تقوا د الله یره ده دا ډېر عزتمند بندګان دي، د الله په نزد غوره خلک دي. دارنګه حدیث مبارک کې یو دوه صفته بیان شوي. د امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه. دی وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم وقف علی ناس یا وقف علی اناس جلوس. وایي د الله نبي بس خلکو راتېر شه زه ورسره ومه. دا خلک ناستو څه خپلې خبرې کولې. نو د الله نبي ورته وفرمایل چې الا اخبرکم بخیرکم من شرکم. تاسو ته نه درښیم چې په داسې کې غوره څوک دی، ډېر بهتر انسان او ناکاره څوک دی. ابو هریره صاحب وایي قال فسکتو. دا خلک غلي شو. وایي د الله نبي چې کوم دی فقالها 3 مرات. دا خبره 3 پیرې وکړه. وایي دې کې یو ځوان ودرېده فقام رجل. یو سړی ولید فقال یا رسول الله اخبرنا بخیرنا من شرنا. موږ دې بیان کړه چې څوک غوره دی او څوک ناکاره دی. د الله نبي وفرمایل قال خیرکم من یرجى خیره ویؤمن شره. په تاسې کې بهترین انسان هغه دی چې د هغه نه د خیر امید خلک لري او د هغه د شر نه خلک په امن وي. وشرکم
من لا یرجى خیره ولا یؤمن شره. ناکاره انسان هغه دی چې د هغه نه څه د خیر امید نه او د هغه د شر نه خلک په امن نه وي. و دا دوه صفتونه وګوره او ځان ته فکر وکړه. د الله نبي وایي چې یو مجلس کې، یو علاقه کې، یو کور کې، یو جماعت کې د یو انسان نه خلکو د خیر تمه وه او د هغه د ضرر نه په امن وو. د الله نبي وایي دا بهترین انسان دی. یوه زنانه ده چې کور کې دی، نورې زنانه د خیر امید لري، د هغې د ژبې نه لاس نه ضرر ماده پکې نه وي. دا د الله نبي وایي چې دا غوره انسان دی. غوره دوه صفت یې دلته بیان کړي. دارنګې حدیث کې یو بل صفت بیان شوی، امام مسلم رحمه الله راوړی، امام بخاري. د الله نبي فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل روایت کې دي چې ای المسلمین فی المسلمین خیر. مسلمانانو کې غوره انسان کوم یو دی؟ د الله نبی قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې د ژبې نه لاس نه چاته ضرر نه وي، ضرري بوټی نه وي. ژبې هم ښایسته خوځېږي، لاس یې ښه خوځېږي، چا ته شرارت هم د چا نه کوي، د چا غیبتونه هم نه کوي، په چا تهمتونه هم نه تړي، د چا سپکوالی هم نه بیانوي، چا له ضرر نه ورکوي. د الله نبي وایي دا بهترین انسان دی، غوره انسان. ځان ته وګوره چې زما د ژبې نه د لاس نه څومره خلکو د تکلیف او ضرر دی. که چې د لاس او ژبې نه دی چا د ضرر نه وي، نو د الله نبي وایي دا بهترین شخصیت. یو دوه صفته یو بل حدیث کې راغلي، نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو، امام احمد دا روایت راوړی. د الله نبي نه یې تپوس وکړو چې قال ای الناس خیر، کوم یو انسان غوره دی ډېر؟ د الله نبي فرمایي قال من طال عمره وحسن عمله. د چا چې عمر ډېر شو او عمل یې ښایسته و. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. او ناکاره انسان هغه دی چې عمر یې ډېرېږي او عمل یې خرابېږي. د دې حدیث ته وګوره، د الله د نبي احادیث هر یو داسې دی لکه تله، هر انسان پې ځان تللی شي. د چا چې عمر اسلام کې ډېر شو او ورسره عمل هم ښایسته دی، نو دا دی الحمدلله وایي دا بهترین شخصیت دی. وجه دا ده چې په دې اسلام کې ډېرې نیکۍ وګټلې، په دې اسلام کې ډېر عبادتونه وکړه، په دې اسلام کې ډېرې صدقې وکړې، په دې اسلام کې ډېرې سجدې الله ته ولګولې. نو خامخا دا انسان غوره دی د هغې نه چې د هغه عمر هم کم دی او عمل هم کم دی. دې د وجې نه یو بل حدیث کې دی، یو صحابي وایي یو کس یو کال مخکې شهادت باندې مړ شو، بل کس چې دی یو کال وروسته په خپل مرګ مړ شو. یو کس وایي خوب مې ولیده دا وروسته چې مړ دی دا جنت ته مخکې داخلوي الله. د الله نبي ته چې وویلې هغه ویل دا خو ښکاره خبره ده. په دې یو کال کې 360 ورځې دي، په دې کې د یو ورځ کې 15 لمونځ وي. څومره لمونځونه ډېر شو، په دې کې څومره دعاګانې ډېرې شو، په دې کې څومره تلاوتونه ډېر شو. او هغه هم مؤمن دی او دا هم دلیل دی په دې باندې زما عزتمندو چې د چا عمر ډېرېږي او عمل یې ښایسته کېږي، دا انسان بهتر انسان دی د الله په نزد. او دا یو فرمایي چې ناکاره انسان هغه دی عمر یې ډېرېږي لیکن عملونه یې خرابېږي. 80 کالو ته ورسي د الله کار دی چې کوم رضالت پکې هغه نه پرېږدي. 80 کالو ته ورسي کومه ګناه پکې هغه نه پرېږدي. مسلمان نن نسوار، سیګرټو، چرسو، د ډنګه ډوګه د ګناه د څیزونو نه د هغه بریکونه نه لګي. د الله نبي وایي چې ناکاره انسان هغه دی چې دا بوډا کېږي او په دې کې ګناهونه ډېرېږي. دې د وجې نه زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد الله بعبده خیرا استعمله. الله چې کله اراده وکړي یو سړي ته د خیر وایي دا استعمال کړي. صحابه ته پوښتنه وکړي کیف یستعمله یا رسول الله، څنګه استعمال؟ قال يوفقه للعمل الصالح قبل الموت. د مرګ نه مخکې ښایسته اعمالو کې استعمال، د مرګ نه مخکې به ښایسته بندګۍ توفیق ورکړي، د مرګ نه مخکې ښایسته صدقې وکړي،
الله نبی وایي چې دا بهترین شخصیت درګه زما عزتمندو. بل حدیث کې یو صفت راغلی دی عجیب چې دا حسن روایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې ان خیرکم عند الله منزله یوم القیامه، بهترین انسان په قیامت په ورځ په تاسو کې هغه څوک دی چې من ترکه الناس فحشه، هغه څوک دی چې خلک د ده نه په امن دي، د ده د بېحیایي نه، یعنې ده کې د فحش بېحیایي ماده او صفت نشته. دارنګې وایي ان شرکم عند الله منزلة یوم القیامه، ناکاره انسان قیامت پر هغه څوک دی چې من ترکه فحشه، چې خلکو بریښې دی ځکه بېحیا دی، خولې پوچه ده، ژبې پوچه ده، ضرري دی. د الله نبي وایي چې دا ناکاره انسان دی. دا وروسته جملې مخکینی مقصد هم دا دی، یعنې حدیث خلاصه دا ده د الله نبي وایي چې ناکاره انسان به هغه وي چې د هغه خوله فاحشه ده، خلک دې ځان ساتي. بل حدیث مبارک کې راغلی یو بشارت د امام مسلم رحمه الله روایت دی. هغه وایي د الله نبي فرمایلی دي ان الله تعالی اذا حب عبدا، الله چې وایي یو بنده سره محبت وکړي، تقوا پکې ده، ښایسته عملونه پکې دي، نو نادا الی جبریل، جبرائیل علیه السلام ته آواز وکړي و یا جبریل انی احب فلانا فاحببه، زه دې فلانکي سره مینه کوم ته مو سره مینه وکړه. وایي جبرائیل علیه السلام مو سره محبت وي. ثم ینادي فی السماوات، جبرائیل علیه السلام اسمانونو کې اعلان وکړي چې ان فلانا فلانکی چې دی یحبه الله، الله سره مینه کوي، تاسو مو سره مینه وکړه، اسمان او ځمکې والا مو سره مینه وکړه. حدیث کې دی وایي ثم توزع له القبول فی الارض، بیا الله دا قبولیت ځمکې ته د خلکو زړونو ته راکوز. او دارنګې دا الفاظ هم دي چې یو سړي سره الله بغض وکړي، جبرائیل علیه السلام ته اعلان وکړي چې بغض ورسره وکړه، هغه اسمانونو والا ته اعلان وکړي، بیا ځمکې ته د نفرت راکوشي. یو بل حدیث کې راغلی وایي ان خیر الناس احسنهم خلقا، بهترین انسان هغه دی چې په هغه کې د اخلاقو سرمایه ده، ښایسته اخلاق پکې وي. نو دا ښایسته صفتونه چې یو انسان کې وو، تقوا پکې وه، ښایسته اخلاق پکې وو، دارنګې زما عزتمندو عمل یې ښایسته وو، دارنګې خلکو ته د خیر امید لره، دارنګې د ضرر ماده پکې نه وه. دا انسان چې کوم دی الله ته محبوب دی، دا انسان به بندگانو ته محبوب وي، دا انسان به آخرت کې الله وله جنت ورکړي. دې د وجې نه د هوښیار انسان کار دا دی کمال چې هغه قیمتي او ښایسته صفات چې دنیا هم پرې ښایسته کېږي او آخرت هم، هغه ځان کې پیدا کړي. د کم عقل او د ناقص العقل انسان نقصان دا دی چې د هغه ټول سترګې دنیا ته وي، د هغه د زړه ټول سوچونه دنیا ته، د هغه د دماغ رګونه ټول د دنیا هغه رټ ګرځوي، قبر ته په فکر نه وي، آخرت ته پام نه وي، مرګ ته پام نه وي. په دې دنیا به څه وکړي چې ټوله راجمع کړي او آخرت ته لاړ شي او خشاک دې جوړ شوي او د جهنم لرګي دې جوړ شي. زما عزتمندو ښایسته صفتونه په صحابه کرامو کې وو، الله څومره ښایسته کړو. زنانو کې وو نومونه خلک دي وایي بیبي مریمه، بیبي عایشه او بیبي فاطمه، دا ښایسته ښایسته نومونه خپل لوڼو لږدي. ولې؟ ځکه د بندګۍ صفتونه پکې وو، د تقوا صفتونه پکې وو، د اخلاقو صفتونه پکې وو. یو مریم یې ته وګوره 22 پیرې یا 23 پیرې قرآن د هغې نوم اخیست. کمال پکې څه دی؟ الله اکبر. وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. الله وایي د قانتینو بندګانو نه څه معنا؟ داسې عبادت او بندګۍ نه کولې لکه سړي چې څنګه کوي. زما عزتمندو زنانو کې هم چې ښایسته اخلاق د بندګۍ صفت وي، الله پاکي دنیا او آخرت ښایسته کوي. دې د وجې نه موږ په داسې دور کې چې فتنې هم ډېرې دي، خواهشات هم ډېر دي، ګناهونه هم ډېر دي. په داسې ماحول او وخت کې چې په انسان کې دا ښایسته صفتونه وي، زما عزتمندو دا انسان ډېر بهترین انسان. دې د وجې نه دا اخرنۍ خبره کوم، د دې ژوند له داسې یو ترتیب ورکړه، یو حصه کاروبار له ورکړه،
یوه حصه بالبش ده نو یوه حصه الله له ورکړه د دې ژوند په خوند باندې به پوه شي که نه ټول وخت د یو طرف ته که دماغ به هم دې ګنګس وي زړه به هم دې ګنګس وي د ژوند په مقصد باندې به پوه نه شي ډېر خلک داسې چې ډېرې پیسې ګټي خو د الله کار دی ژوند دی د اطمینان او سکون نه دی ډېر خلک لږې پیسې ګټي خو ژوند دی د اطمینان او سکون دی وجه څه ده وجه دا ده چې یوې ژوند په ترتیب دی یوې بندګۍ له او ښایسته اعمالو له لږ وخت ورکوي د هغې کنکشن د وجې نه په کاروبار کې رڼایي په ژوند کې رڼایي په اخلاقو کې رڼایي په کور کې رڼایي نو زما عزتمندو ژوند تقسیم کا دارنګې الله مال درکړی دی نو مال هم تقسیم کا څه پیسې ځان له ساته خیر دی جمع کا خزانې کا څه پیسې خپل اهل بالبج باندې خوره نو څه پیسو یو برخه د الله دین له ورکړه داسې مه کوه چې خالي هغه زکات د مال خیرې دی ایښی دی کال کې هغه هم چې ورکوې 500 او 1000 او 200 د دې نه ما سیوا یو کس له څوک ورولېږي چې هلکه دا سړی غریب دی و یاره شیخ صاحب هغه شی خو ما خلاص کړی هغه شی نو مونږ وایو چې هلکه نور شی هم شته که دغه یو شی خو نه دی که دغه خلاص شو خو خیر دی لږې شاید یې نورو نه ورکړه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به د را روان کال زکات هم اډوانس کې ورکوه نو زموږ دغه حساب دی چې هغه زکات هم په ترتیب باندې دې د وجې نه وګورئ د اخبارستو مساجد مدرسې جماعتونه هر یو درې او څلور تسکیهګانې غریب لاس کې نیولې ګرځي وجه څه ده وجه دا ده چې مراکزو باندې پیسې نه لګي دارنګې زموږ مدارس وګوره هره مدرسه کې د استادانو تنخواه ته حاجت دی د طالبانو لنګر ته حاجت دی د ښایسته ښایسته مشرانو مدرسې زموږ شړې شو بل طرف د ښایسته ښایسته علما هغه رانه مرګ واغست نو زما عزتمندو چې موږ مال نه لګوو الله به موږ له د کمې ډډې راکړي او چې موږ یې لګوو الله به یې راکوي نو د زکات نه بغیر په دې پیسو کې لږه شی برخه مدرسې ته جومات ته بعضې ماشاءالله داسې نیکان ملګري وي دې مجمع کې هم شته د یو استاد تنخواه به ځان ومني د دوو استادانو ومني کال کې چې 10 ماشومان فارغ شي هغه هر یو به 10 نور جوړوي دا ثوابونه ده ته رسي بعضې داسې چې د ورځې 50,000 روپۍ ګټي 50,000 لیکن 500 روپۍ د صدقې توفیق ته نه میلاوي د دکاندارانو ته تپوس وکړئ وایي کش مې اچولی 5000 بل کش مې اچولی 3000 بل وایي 2000 نو که ته ورته چې یو 500 روپۍ کش بل نه چې یو 15000 روپۍ د یو استاد تنخواه ورکوه دا سر به داسې وخوځوي وایي یاره مولوي صاحب الله دې توفیق راکړي ای لکه 10,000 کس د دې دونه دوکانچې نه ونباسي 1,500 15,000 10,000 میاشت مدرسې له کې نه شي بعضې ملګري الحمدلله موږ هم مدرسه کې لا سړی الله دې مال حال کې برکت واچوي نورو ملګرو خدمت کې هم د عرضي مدرسه کې جومات کې داسې علماو طلباو په ښو ځایونو باندې پکار دی زموږ مال ولګولی شي الله به دې آخرت کې بدله راکوي او نور خو پاتې یو کس راته وایي د پلار مې سې لیونی شاید دی ما لیولې وایي جومات او مدرسه او دې کې ټولې پیسې خرابې هغه ته مې لکه دا بچي دې ولېږه ګوزوي دا لیوني دي ما یې ولې یو شړی ته روانې ما ته یو بنګله جوړوم دا لږې لږې پیسې لېږم دوی خو به دلته دې کور اوس ما پیسو ته پاتې دي هلته شړه کې به زه څه کوم وایي جنت کې یو بنګله جوړوم او د دوی په دندې کې چې کومه ډوډۍ او رزق لیکلی دی که زه مړ یم او که ژوندی هغه به الله ورکوي ولې په آخرت مې خرابې پرېږده ویل چې څه وکړمه وایي دا هوښیار دی او بعضې دي چې خالي غوټه کوي بچو له چې دا غریب مړ شي خالي لاسونه دې لاړ شي ټول هر څه بچو ته پاتې هغوی بیا وایي دا خو لیونی دی مړه د 100,000 روپو موبایل یې ساته راواله وایي 4 لکه به یې موبایل والا دا کار وکړه دا داسې وشیندي وله ایش عشرت باندې زما عزتمندو لږه شی برخه بګي مدرسې دپاره طلباو دپاره مجاهدینو دپاره چې کله سړی د فلسطین مسلمانانو د فکر وکړي د غریبانانو به د ډوډۍ سایلي د جامو به یې سایلي ماشومانو د بیمارۍ به یې سایلي دغه مسلمانانو هم کلمه وایي او دغه ظالمان یهودو کله د لږ شی غلی شي کله به بیا ټیکو په داسې ښایسته ځایونو کې زما عزتمندو پیسې لګوئ دا به ستاسو آخرت کې پکار شي دې د وجې نه الحمدلله زموږ جومات کې مدرسه ده 15 شپږ کلاسه دي سهار کې غرمه کې 15 شپږ دارنګې خوا کې یو 3 مرلې ځای دی دا دویم کال دی چې هغې له اعلان کوو 10-15 لکه روپۍ جمع شوي دي او هغه د 80 لکو یو 90 لکو دی نو ملګري دې باره کې به لږ شی فکرمند شئ لږه شی چنده مو کوئ نور هم بعضې ملګري چې هغوی کوم چا څه بلدي یا الله توفیق ورکړی لږ شی د اخلاص وکړئ چې دغه مدرسه زموږ پراخه شي
دارنګه دا نور زموږ مساجد دي ماشاءالله په دې ټولو کې د خپل وس مطابق ښېګړه کوئ الله به مال حال کې برکت واچوي د ټولو ورونو خو انشاءالله اراده شته که نه زنانو خدمت کې معرض دی مرګرو خدمت کې انشاءالله بار ملګري چنده کوي د هر ملګري خدمت کې عرض دی چې اخلاص پکې وو ګوره موږ ځان له چندې تم الحمدلله نه لرو که په هر حال کې لیکن موږ الله باندې یقین دی الله رزق هم راکوي جامه هم راکوي چې د الله چاته محتاجه کوي نه لیکن دومره دا دیني ځایونه داسې ښایسته ځایونو لپاره ترغیب په دې نیت ورکوو چې موږ یو دا مراکز آباد شي او الله موږ له اجر راکړي د ټولو ورونو خدمت کې عرض دی چې هسې معمولي چنده نه پوره اخلاص وکړئ چې الله ستاسې په وجه زموږ دا مرکز جومات مدرسه آباده کړي الله تاسې له اجر درکړي الله دې ستاسې مال حال او ژوند کې برکت واچوي کوم ملګري سړي زنانه چې راغلي دي الله دې د دې روژې تراویح د عبادتونه دا ټول عملونه په خپل دربار کې قبول او منظور او الله دې موږ د کتاب او سنت د خدمت لپاره استعمال او الله دې زموږ خاتمه په ایمان او اسلام باندې کړي او زما طرفه ټولو ته تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.